دا هړتال چې دی دا بیسیکلی په فیصلاباد کې زموږ یو لیډي ډاکټر وه چې د هغې نوم ډاکټر ورده دی. هغې سره انتهایي ظلم او صفاقي شوې ده. او دغه ښځه چې دغه کوم ډاکټره چې وه دا د هسپتال د پریمیسز نه اغوا شوې ده چې د هغې سی سی ټي وي فوټیج چې دی هغه موجود دی. او بیا 3 او 4 ورځې چې دی د دې ښځې د دې ډاکټرې هېڅ پته نه لګېده چې دا په کوم ځای کې ده. دا احتجاج چې دی په ایبټ کې د مخکې نه شروع چونکې داسې جل شوی دی چې په دې کې د پولیس چې کوم د ایبټ ډپارټمنټ دی د هغو د لاپرواهي د وجې نه چې هغوی دا کیس ډېر لایټ اخیستی و او د هغه ډاکټرې چې دی قتل شوی دی او قتل کې انتهایی ظلم او زیاتې شوی دی. دغه ظلم او د زیاتي خلاف موږ پوره KPK کې چې کوم زموږ مشران ډاکټران تنظیمونه دي چې په هغې کې پروینشل ډاکټر اسوسییشن دی، ینګ ډاکټر اسوسییشن دی، د هغو په کال باندې په پوره صوبه کې نن چې دی هغه هړتال دی، هسپتال بند دی، ټول الکټریک سرویسز چې دي هغه بند دي. یو زموږ د ډاکټرې د ظلم د زیاتی خلاف احتجاج دی او دویم پوینټ زموږ په دې کې دا دی چې کوم سیکیورټي ایکټ چې د هیلث ملازمین لپاره د هسپټل لپاره د هغې امپلیمنټیشن موږ غواړو چې دا زر در زره وشي او ډاکټران چې دي چې کوم هیلث سټاف دی چې دا سیف شي. کوم واقعیت چې شي دي په ایبټ آباد کې 4 ورځې خو دا فیمیل ډاکټره اغوا کړی شوې وه یو قسم نه او بیا قتل شوې ده او ډېر په بدبوره طریقه د هغې مرګ شوی دی. کم از کم صوبایي حکومت له پکار وه چې په هغه وخت کې داسې ګامونه اوچت کړی وی چې د دې لا ولې دا بچ کړی وی، خو کم از کم چې بچ نه شو نو اوس موږ د صوبایي حکومت ته مرکزي حکومت ته دا اپیل کوو چې د دې دا قاتلان دې فوراً ونیول شي. که دا حالات به په دې هسپتالونو کې ډېر زیات روان شي او دا هړتال چې کوم دل د یوې ورځې لپاره دی دا به مخکې په مخه ځي بیا. چې هغو ځنه خپل جلسې او جلوسونه او د هغې نه چې وزګار شي نو هله به چې زموږ لینډ رابرېږي که نه په صوبې باندې فوکس وکړی شي او بل زموږ بس دا موږ مذمت کوو لکه پوه شوې چې څومره هم په دې کې کېږي که نه هغه به موږ کوو او خپل د دې ډاکټر ورده چې کومه ده د هغې دپاره به موږ انصاف خامخې نه ترلاسه کوو. صوبایي حکومت خپل جلسو نه دی وزګار نو زموږ دا درخواست دی چې زموږ په دې دغه باندې عملي اقدامات پورته کړي او په دې کې دغه وکړي که نه دا هړتال به ټول ملک په دغه باندې خور شي، انتهایي دغه به جوړ شي، مشکلات به جوړ شي.